صاحبانو د آیات لري علماء کرامو لیکلي دي چې دغه ټولې خبرې چې په رمضان کریم کې ما او تا ته آسان شي عبادت را خوند راکړي درود پاک کې هغه مزه پیدا شي چې هغه مزه په نورو ورځو کې نه په تلاوت کې هغه مزه پیدا شي چې هغه مزه په نورو ورځو کې نه په قیام او تهجد کې خدای پاک سره هغه مزه پیدا شي په رمضان کې چې په نورو شپو کې هغه مزه نه. علما فرمایي چې صرف وجه دا ده چې په دغه میاشت کې ستا دیش ورځې یا یو کم دیش ورځې د خپل نفس مخالفت کړی دی، نفس خواهشات ته نه دي پوره کړي. ما او تا دا یاد لري رمضان کریم روجا د انسان الله سره معامله ده. انسان یا په پټه باندې مخړی شي، انسان یا په کمره کې مخړی شي، انسان په هر ځای کې وغواړي او نفس په هغه باندې غالب شي بغیر د مخلوق د کتنې نه هغه رمضان کریم روجا خوړی شي. خو انسان په زړه باندې د انسان په دماغ باندې هغه د لوی خدای خوف سور شي، د خدای اطاعت ورته مخې ته ودرېږي، د خدای هغه مینه او تعلق ورته مخې ته ودرېږي او دا غیرت پکې پیدا شي چې دیش ورځې یا یو کم دیش ورځې د الٰه العالمین د رضا دپاره په یو ځای کې نه پټ او نه ښکاره د الله مخالفت ونه کا او د خپل نفس مخالفت وکا، د الله اطاعت وکا. علماء کرام فرمایي کتابونه دغه خبرونه ډک دي چې یو انسان په یو میاشت کې دیش ورځې یا یو کم دیش ورځې د خپل نفس مخالفت وکا، د هغې رزلټ دایي چې ستا په عباداتو کې خوندي، ستا په اطاعاتو کې خوندي، ستا په قیام کې خوندي، ستا په تلاوت ذکر او اذکار کې خوندي. علماء کرام فرمایي که د رمضان کریم نه علاوه یو انسان 11 میاشتې همدغه رنګې کنټینیو جاری دا خبره وساتي چې په دغه 11 میاشتو کې د خپل د نفس د خواهشاتو د شهواتو مخالفتو کا او هغه خواهشات هغه شهوات چې هغه حرام دي هغه ناجایز دي د هغې مخالفتو کا. څنګه چې په رمضان کریم کې نفس د هغې حرامو خواهشاتو او د هغې حرامو شهواتو په مخالفت باندې خپل نفس اچولی دی، رب کائنات یې په عباداتو کې څومره لذت پیدا کړ که 11 میاشتې انسان چې کوم ناجایز شهوات دي ناجایز خواهشات دي که نفس د هغې په مخالفت کې وچي. علماء کرام فرمایي والله په عباداتو کې په اطاعاتو کې او په ذکر او اذکار او په قیام او تهجدو کې بیا آغا خوند او لذت رب پیدا کر رب کائنات چې کوم خوند د په رمضان کریم کې پیدا کړی دی. نو دی وجنا په عمدی موضوع باندې ارته خبره کومه چې ما او تا دا سیز جاری وساتو د نفس چې کوم خواهشات دي د نفس چې کوم شهوات دي د هغې په مخالفت باندې انسان ته څومره مقام میلاوږي او د هغې په اتباع باندې ما او تا ته نفس ویلی نوی د ناجایز خواهش د ناجایز شهوت ما او تا ته نفس یا د هغې حکم نه کړی چې ما او تا د هغې حکم تعمیل د پاره تیار یو، هغې کې ما او تا مبتلا یو. او بیا د افسوس خبره دا ده چې نفس چې کوم ناجایز خواهش دی کوم ناجایز شهوت دی هغه خو ما او تا نعوذ بالله من ذلک اسیم پوره کړو په هغې باندې خپېمانتیا ما او تا هیڅکله نه ده کړې. او دا یاد لرئ ورسره دا حدیث ورته بیانومه
زما ته کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د فاسق فاجر گناہگار انسان علامه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود لیدا او د نیک او تقوادار او پرهیزگار انسان علامه پیغمبر علیہ السلام خود لیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کله یو انسان د خپل نفس ناجائز شهوت او خواهش پورا کا نفس په هغه کې مبتلا کا پکې وروايه شي پورا یا کا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د فاسق انسان نه خدادا چې د هغه نه پس یا په دغه ناجائز شهوت او خوند او ګناه باندې هیڅ پروا نه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې داسې ورته محسوسګي مثال یې ورکړی دی لګا په پوزا باندې چې مچ ناستی مچ او هغه مچ دغه انسان نه اوچت شي بس ما او ته هیڅ فرق نه پریوزي زما اوستا په پوزا باندې مچ کینی او هغه اوچت شي هیڅ فرق نه پری باسي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې پس د نفسي او د نفس ناجائز خواهش د پورا کولو نه پس چې انسان دا حالتي چې هغه ته دا خواهش استخکاری دا ګناه ورته استخکاری پیغمبر علیہ السلام فرمایي فاسق انسان علامه دادا چې دی به داسې محسوسي لگا هیڅ غلط کار یې نه کړی پوزه باندې مچ کېناستا اوچت شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی نیک انسان علامه دارا تقوادار انسان علامه دارا چې هغه د نفس یو ناجائز خواهش پورا کا پیغمبر علیہ السلام فرمائی دومره خفی صحابو ته فرمائی لگا د انسان دغه انسان په سر باندې چې غر پروتی انسان ته څومره بوج وي څومره تکلیف وي دومره دغه نیک انسان ته پست ګناه نه تکلیف وي او رب کائنات په طرف باندې رجوع کا رب نه بخنه غواړي رب نه معافی غواړي رب ته توبه وباسي رب ته فریاد او جړا کا او داسې وایي ربا ما د خپل نفس شکم ناجائز خواهش دی یا شهوت دی په غلطه طریقه باندې په حرامه طریقه باندې رب ما نه پوره دی زه د هغې بخنه غواړم زه د هغې معافي غواړم دومره تکلیف پیغمبر علیہ السلام فرمائی دغه انسان ته وی لګا دغه انسان په سر باندې چې بره لوی وزندار غر پروت وي پیغمبر علیہ السلام صحابو ته فرمائی دا بیا نیک انسان دی دا بیا تقوادار انسان دی دا په خدای باندې بیا ګران انسان دی